بسم الله الرحمن الرحیم. کم بیمار چې انسولین لګی نو هغه د هغې اکثر موږ دا نوٹ کړي دي چې هغه د هغې د سټوریج په باره کې هغه ته خاص معلومات نه وي. نو اوس داسې یو کس و چې هغه انسولین دغه کړل وي چې یاره دا خو ما وړي خو دا خو د ستن سرنج کې راځي نه. نو هغه چې موږ ته بیا پراپر تپوس وکړو دغه مو کړو نو هغه په فریزر کې ایښي. نو د دې لپاره ما وایي چې نن تاسو سره د دې د سټوریج په باره کې یو دوه درې خبرې وکړو. یو خو د دې انسولین دغه دا دی چې دا به تقریبا د 2 ډګري سنټیګریډ نه والې تر 8 ډګري سنټیګریډ ټمپریچره پورې هغې پورې به ساتئ. نو دا کم لاندې د فریج د لاندې خانه چې ده نو دا په هغې کې کېښودل پکار وي. دویم که څوک سفر کوي چېرته ځي نو دا اکثر پکار دا ده چې هغه ځان سره څه ترماس والي او په هغې کې اوره واچوي یا داسې که لږ ځای څه شاپر کې اوره واچوي او هغې سره یې نږدې کېږي نو امید دی چې لکه د هغې ټمپریچر به مینټین وي. بل ورسره دا احتیاط پکار دی چې فرض که کور کې لکه داسې فرض که بجلي ني یا داسې څه نور داسې حالات دي چې په هغې کې ګرمي ډېره زیاته وي نو هغه وخت کې د دې دا احتیاط پکار دی چې که فرض که لکه داسې یخې اوبو ته میلو شي چې په هغې کې هغه کېږدي او یا داسې سوري والا ځای چې په هغه ځای کې کېږدي. داسې سامانو سره یا داسې څیز وي چې هغه ګرمي پیدا کوي یا داسې څه مشینري نو چې هغې سره خوا کې نه ږدي. بلکې څوک سفر کوي او هغې کې اکثر داسې چې په جاز کې سفر کوي نو ده له پکار دا ده چې دا هغه کم بیگ چې دی کم دغه ته ورکوي چې کم جاز کېږي نو چې هغه بیگ کې دی دا نه ږدي چې کم دی لاس کې د خپل سامان وي نو چې هغې کې کېږدي نو که فرض که د سره ترماس وي یا یې کې اوره وغیره وي نو هغه په لاس کې به نیولي نو هغې هغه ټمپریچر به لږ مینټین وي. ځکه چې جاز کې چې کوم ځای کې دي دا سامان دي نو اکثر هغه ځای کې خو څه اے سی وغیره یا د هغې څه داسې سیسټم نه وي هغه ټول ځای ګرم وي نو هغې کې د انسولین د خرابېدو امکان ډېر وي. نو دا یو څو خبرې وې ما چې تاسو سره شیر کړم. السلام علیکم.